تر هغې پورې به مونږ د سپریم کورټ ګیراو کوو چې تر څو پورې دا درې ججان چې کوم د دې عمران خان د پارټۍ سره تعلق ساتي دا معزوله شوي نه او صاف شفاف کردار مالکان ججان تر څو پورې تعینات شوي نه. د هغه لور او ښځه د پی ټی آی په جلسو کې ټوله دنیا ګوري نو دا ظاهره خبره چې دا د پی ټی آی یو کارکون دی. عمران خان په دغه کې گرفتار کړی شوی او هغه له قرار واقعي سزا ورکړی وی. چیف جسټس راپاسېدو د هغه د پی ټی آی د ورکر په حیثیت باندې هغه له ریلیف ورکو او هغه له ضمانت ورکو. د هغې پورې به موږ ناست یو انشاءالله چې د کمې پورې د جج خلاقي طور استعفانې ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد زبیر خان یم کتونکو. دا وخت موږ په منګوره ښار کې موجود یو. څنګه تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمن د پیر په ورځ د سپریم کورټ مخې ته د درنې اعلان کړی چې په هغې کې به په ډېر ګڼ تعداد سره چې دی د پارټۍ ورکرانو سره چې دی مشران به هم شرکت کوي. دا وخت را سره د ضلعي امیر ولاړ د سره پوښتنې به کوو، د سره به خبرې اترې کوو چې آیا د دې درنې ضرورت څنګه پېښ شو، هغه به دې اخلاصوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې تاسو تارکلی وایي دا راته ووایي چې فضل الرحمن صاحب چې کوم د درنې اعلان کړی دی هغه چې دی په تاسو ته د ضلع سوات په صده باندې تاسو اجلاس وکړئ، غونډه وشوه، په دې کې څه فیصلې وشوې او د کل نه چې درنه به د کل نه شروع کېږي او کله به ختمېږي؟ تېر شوي ورځونه ملک کې داسې حالات تېر شول، تاسو ولیدل چې د عمران نیازي په گرفتارۍ باندې د هغه کارکون د هغه سیاسي رهنماګانو د ملک قومي اساسو ته ډېر لوی نقصان ورسو. په هغې باندې د پاکستان ټول عوام رنجیده دي. د هغې الټه دا چې عمران خان په دغې کې گرفتار کړی شوی او هغه له قرار واقعي سزا ورکړی وی. چیف جسټس راپاسېدو د هغه د پی ټی آی د ورکر په حیثیت باندې هغه له ریلیف ورکو او هغه له ضمانت ورکو. نو د هغې په د هغه کې متبادل طریقه باندې چې دی مولانا صاحب د دغه قوم د جذباتو ترجمانی په تور باندې د پیر په ورځ باندې د سپریم کورټ ګیراو اعلان کړی دی. تر هغې پورې به مونږ د سپریم کورټ ګیراو کوو چې تر څو پورې دا درې ججان چې کوم د دې عمران خان د پارټۍ سره تعلق ساتي دا معزوله شوي نه او صاف شفاف کردار مالکان ججان تر څو پورې تعینات شوي نه. تر هغې پورې به چې دی د جمعیت علماء اسلام ضلع سوات ټول کارکنان بشمول د ټول پاکستان نه به انشاءالله زموږ ملګري راځي او د سپریم کورټ ګیراو به کوي. صاحب په ګیراو کې او په درنه کې لږ تضاد دی، لږ فرق دی. ګیراو داسې چې هغې کې مطلب هغه غلط میسج دی چې مطلب ګیراو جلاو دغه چې دی که نه. دویمه دا درنه چې درنه خو دا د پروګرام نه درنه هغه به چې دی خپل احتجاج ریکارډ کوي، دې ته به څه نظر ګورئ چې ګیراو دی که نه؟ زموږ احتجاج همیشه پر امن وي. تېر شوي ملیون مارچونو ته که تاسو وګورئ یوه ګمله قدرې موږ نه راماته کړي. دا زمونږ احتجاجن درنه ده. درنه او ګیراو مطلب دا دی چې بس دغه ځای په مونږ یو تر څو پورې چې دی دا فیصلې واپس شوي نه او دی چې دی د قانون د لاندې راغلی نه. امیر صاحب اخرنۍ پوښتنه کوم چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی هغه د پی ډي ایم مشري کوي، هغه چې دی دغه د سوري لاندې ده. په دې کې تاسو دا وایئ چې ستاسو د پارټۍ په سطح باندې احتجاجي مظاهره ده که نه؟ په دې کې پی ډي ایم چې کوم پارټیان دي هغه پکې هم شرکت کوي. مین پاور به چې دی د جمعیت علماء اسلامي، چونکې سټیټ پاور د جمعیت علماء اسلام سره دی، دا ټولې دنیا ته معلومه ده. مین کردار به زمونږ او شاته به د پی ډي ایم ټول قیادت ټول وارکر راځي او موږ سره به په دې احتجاج کې شرکت کوي انشاءالله. جا صاحب تاسو نه پوښتنه کومه چې څنګه چې قاري صاحب خبره وکړه په پیر په ورځ باندې په دې کې اووه تحصیلونه دي سوات چې هغه غټ تحصیلونه دي او دی چې دی د ورکران چې کوم دي دا کوم مشران چې دي دا به د کوم ځای نه روان کېږي او په کوم ځای به دي چې دی یو ځای کېږي د هغې نه قافلې په شکل کې به د کوم ځای نه ځي؟ څنګه چې امیر محترم وفرمایل نو د سوات قافله چې چونکې تحصیل بابوزو د سوات تړه دی نو د سوات او د تحصیل بابوزو ملګري به دلته کې بایپاس سینګر ډېرې چې کم چوک ته موږ به دې ته راغونډېږو. ټول کارکنانو ته ملګرو ته دغه هدایت وشو او بیا چې کم د پورې غاړې د مټې نه او خوازخیلې یا داسې د بیرکوټ ملګري چې دي نو هغو به لنډاکۍ کم دغه پل چې دی د ګیمن د دغې سره به موږ ته دو ولاړې انشاءالله د قافلې په شکل کې به موږ دا په سوونو ګاډي او په زرګونو خلک به انشاءالله اسلام آباد ته ځو او د هغې پورې به هلته ناستو چې د قیادت څه حکم او څه هدایت و د هغې پورې به موږ هلته پراته یو انشاءالله تعالی. موږ خپلې کښتۍ سیزلې دي او موږ به د هغې پورې دغلته پراته یو کم چې د پی ټي آی دا کم جج چې دی کم داسې لکه د عهدهدار چې دی چې د هغه لور او ښځه د پی ټي آی په جلسو کې ټوله دنیا ګوري نو دا ظاهره خبره چې دا د پی ټي آی یو کارکون دی.
د هغې پورې به موږ ناست یو انشاءالله چې د کمې پورې د جج اخلاقي طور استعفا نه ورکړي ځکه ده چې کمې دا فیصلې وکړي غیر جمهوري فیصلې وکړي یو پیره سپریم هایکورټ دا فیصله وکړه چې دا ګرفتاري ټیک شي دا دی بیا سو موټو علي په یو غنټه کې دله ضمانت ورکړي بیا سپریم کورټ ته وایي هغه کم وایس میسیجونه چې مخکې لیک شي نو مولانا صاحب په دې د مخکې نه پوه نو انشاءالله تعالی د هغې پورې به جمعیت علما اسلام او د پی ډي ایم مشران نه راپاسي څو چې دغه جج استعفا نه ورکړي او څو چې عمران خان قانوني طور پر کم په غلا او کرپشن کې چې ملوث ونیول شو چې هغه کیس کې هغه بیا نه نیول شي انشاءالله. تاسو څه جذبه لرئ؟ بس دغه ده چې کم حالات چې په دې ملک کې روان دي نو هغه ټول مسلمانانو ته د هغې پته ده چې کم غیر قانوني او غیر اخلاقي په عدالتونو کې او کم د ملک نقصان وشو چې بل طرف ته یې څوک کوي نو بیا هغه دهشتګردي ده او چې پین شټ او ګانو او ډانس والا کوي نو هغه بیا جایز ده. نو په دغه باندې زمونږ قید محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حکم ورکړی دی او ان شاء الله تعالی دا خو زمونږ د جماعت چې دی یو تاریخ دی او د ډېرې زمانې نه دی او ان شاء الله خلک به وی هم ویني د پیر په ورځ به ان شاء الله د دې هغه ثمرات خلکو ته معلوم شي. تاسو جذبه لرئ؟ زمونږ هم دغه د مشرانو چې کومه جذبه ده د زمونږ ترجماني وکړه د ټول قوم او موږ به هم په جوش و خروش سره دې سره روان یو قافله به روانه دوانه وي. قدرمندو کتونکو د دې ملګرو خبر تاسو واورئ یقینا د پیر د ورځې نه چې د سپریم کورټ مخې ته چې د درن اعلان کړی چې د هغې سربراهي چې د هغه مولانا فضل الرحمن صاحب کوي د هغې شاته چې کوم د پی ډي ایم کومې نورې پارټیان دي نو هغې به هغه وختاً په وختاً د هغې سره ګډون کوي او د هغې مطالبه دا چې موږ به د هغه وخته پورې نه پاسو چې تر کوم پورې دا ججان چې کوم دي که چیف جسټس تابندیال دی او د هغه سره چې نور کوم ټیم دی نو هغه د لړکولو کوشش کوي چې دا به د لړ کېږي فوري طور به دې استعفاګانې ورکوي او نور ججان چې دي هغه به فیصله کوون چې دلته راځي او د قوم او د عوامو چې دی هغه مسایل چې کوم دي هغې به د کمي کوشش کوي. نو دغه نننی اجلاس چې کومونه دي من مقصد هم دا چې دا ورکران چې کوم دي دا کوم ځوانان چې کوم دي هغه به د دې لپاره چې تیاری او د پیر په ورځ باندې به هغې د 7 بجې باندې چې د سوات بایپاس ته چې دی هغه قافله روانېږي او په اسلام آباد به لګي. زما د پروګرام مخ پای ته رسي مال اجازه راکوي د الله په امان.